بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو په پرون سبق باندې پوه شوئ. نو موږ ویلو کنه چې علم نو کې موږ شپږ ورځې سبق پویو او شپږ تقسیم دي پرې کې شپږ قسمونه دي. یو پای کې مفرد او یو مرکب او معرب مبني عامل او بلو معمول. نو پرون سبق کې موږ د څه خبره کړې و؟ د مفرد کړو. موږ وی چې د مفرد سبق موږ شروع کوو. د کوم ځای نه شروع کوو؟ د لفظ نه شروع کوو. د لفظ څو قسمونه دي؟ کم دي؟ مستعمل او غیر مستعمل، موضوع او مهمل. چې د لفظ مستعمل نه بدل لګي په نحو کې بحث کیږي، د لفظ غیر مستعمل نه بحث دل لګي نه کیږي. بیا د لفظ موضوع چې ورته لفظ مستعمل هم په څو قسمه باندې دي؟ په دوه قسمه باندې دي. کم دي؟ مفرد او مرکب. نو پرون موږ د مفرد خبره کړو. دا ول موږ د مفرد تعریف وکړو چې مفرد هغه یو لفظ ته وایي چې په یو معنی باندې د مفرد څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ اسم. نو دوباره بیا نه مې ټیم په بیا ډیر زموږ لګي چې اسم تعریف من کړه او د اسم علامات او بیا د اسم څو تقسیمونه. نمبر 1 مختصر د اسم لولنې تقسیم په اعتبار عدد دا په څو قسمه باندې واحد تثنیه جمع. بیا د جمع الاول څو قسمونه وا کم دي؟ جمع سالم او جمع مکسر. د جمع سالم څو قسمونه دي؟ وا کم دي؟ مذکر سالم او مؤنث سالم او جمع مکسر په څو قسمه ده؟ وا کم بیا جمع کسر څو قسمونه وا کم دي؟ منتهى الجموع غیر منتهى. ویم تقسیم په اعتبار دا تذکیر او تانیث سره په څو قسمه ده؟ وا کم دي؟ مذکر او مؤنث بیا څو قسمونه دي؟ وا کم دي؟ سماعي او قياسي او بل او مؤنث حقيقي او مؤنث لفظي. بیا د تعریف تنکیر په اعتبار سره څو قسمونه دي؟ وا کم دي؟ معرفه او نکره د معرفي څو قسمونه دي؟ وا بیا دریم سلورم تقسیم په اعتبار اشتقاق او عدم اشتقاق څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ جامد مصدر مشتق د جامد څو قسمونه دي؟ شپږ ثلاثي رباعي خماسي او بیا ټوټل شپږ قسمونه دي ان شاء الله. د صرف په سبق کې بیا وایو ان شاء الله. او بیا موږ ویلو چې مشتقات په څو قسم دي؟ اول په دوا کم دي؟ اسماء مشتقات او افعال مشتقات. شپږ اسماء مشتقات دي او شپږ افعال مشتقات دي. بیا پنځم تقسیم به اعتبار د اعراب او د بنا سره د یعنی معرب او مبني ان شاء الله سبق تو بیا معرب او بیا مبني و ان شاء الله. ها بیا موږ ویلو چې د کلمې دویم قسم چې د فعل له فعل تعریف موږ کو د فعل علامات موږ وی د فعل څو تقسیمونه پنځه. اول د زمانه په اعتبار سره د فعل څو قسمونه دي؟ څلور. دا اول اصل کې دوه دي او دا دوه چې دي د دوه غان د مضارع مجزوم کړي ماضی او مضارع امر او بل نه. دویم تقسیم په اعتبار دا اثبات او د منفي سره پرې په اعتبار د نسبت سره په څو قسمه دي؟ کم دي؟ معلوم او مجهول. بیا په اعتبار د دلالت علی الحدث په اعتبار سره کم دي؟ تام او ناقص. ناقص او افعال ناقص سوري ولستی. او بیا د تصرف غیر تصرف په اعتبار سره د گردانونو په اعتبار سره کم دي؟ او د مابعد سره تعلق په اعتبار سره کم دي؟ لازم او متعدی. او متعدی بیا په څو قسمه ده؟ بدري. متعدی یک مفعول، متعدی به دو مفعول. دا متعدی به دو مفعول چې نه بیا په خپل کور کې څو قسمه دي چې یا په یو باندې به اکتفا جایز او په یو باندې به اکتفا جایز او متعدی به سه مفعول. بیا موږ له حرف د حرف تعریف من کړو. د حرف علامات موږ چې د حرف په قسمونه دي حروف عامله او حروف غیر عامله. د حروف عامله او بس ان شاء الله په عواملو کې راځي. نن سبق کې موږ وایو چې دا موږ ویلو چې لفظ مستعمل دو قسمونه دي، مفرد او مرکب. ګوره دا د اسانه خبره ده کنه چې په کلام عربی کې به یو ټکی چې نه یا مفرد استعمال شوی وي یا مرکب استعمال شوی. نو دا اسم فعل حرف په اعتبار سره مفردات او بیا چیرې اسم دی ولی فعل دی ولی حرف دی او د اسم کم پنځه تقسیمات دعا پرون شو. وس د لفظ کوم دویم قسم دی چاہے ته ویل کېږي مرکب. څورته ویل کېږي مفرد. نو ویل مفرد ګورو تاسو نن به سموي مرکب. دا مرکب څه ته ویل کېږي؟ مرکب دې ته ویل کېږي چې هغه د دوه یا د دوه نه زیاتو کلمونو جوړ شوی نو دې ته مرکب وایي. د دوه یا د دوه نه زیاتو کلمونو جوړ شوی دې ته څه وایي؟ مرکب ورته وایي. ها اوس دا مرکب چې کنه دوه قسمونه دي. یعنی ما خبره وکړه کنه نو د دې نه بیا مخاطب ته خبر یا طلب حاصلی کی یا بنا حاصلی کا مکمل خبر یا طلب حاصلی لو ملي ته لګي چې مرکب مفید څورته وایي مرکب مفید او کا پورا
هغه ته دغه نه حاصلېدو نو بیا ورته څه ویلی کېږي مرکب غیر مفید. یعنې که د دې خبرې نه فایده وه، فایده مطلب دا دی چې د دې خبرې نه یا خبر حاصل شو یا د طلب حاصل شو نو دا به جمله دا به مرکب مفید وي. او کدا دې نه حاصلېدو نو دا مرکب غیر مفید وي. لکه زه په پښتو کې تاسو مثال درکوم، زه سبق لګیم تاسو ته وایم نو دا مرکب مفید دی که غیر مفید دی؟ اوس زه وایم زه سبق نو دا سره غیر مفید دی. زه په چاپ باندې لیکل کوم دا مرکب مفید دی. ٹھیک شو نه؟ دې مرکب مفید ته نور نمونه دي نه جمله ورته وایي او کلام ورته وایي، مرکب تام ورته وایي او مرکب اسنادي ورته وایي. واښو یې باندې مرکب مفید ته بل نوم څه وایي؟ جمله ورته وایي، کلام ورته وایي، مرکب تام ورته وایي، مرکب اسنادي ورته وایي. واښو یې باندې ها مرکب تام ورته څه کوي کنه چې دا پوره بل چاته حاجت نه وي او اسنادي ورته څه کوي چې بده کې دې اوس بل ته نسبت شي. دې څه ویلې کې جمله ولته کې پدې دغه چې استعمالي کې په مناو کې نو بای کې د مرکب مفید په ځای باندې جمله ټکي استعمالي کې دوه یو شی دی. جمله او کلام مرکب تام مرکب اسنادي او مرکب مفید دا ټول یو شی دی، خو استعمالي کې کم یو ټکی استعمالي. خو شوي د دې جملې دوه تقسیمونه دي. د جملې څو تقسیمونه دي؟ یو جمله دا په اعتبار اول، یو اولنی تقسیم دی کنه په اعتبار جزء اول، په اعتبار جزء اول او دویم دی په اعتبار خبر انشاء، اخبار و انشاء. اخبار و انشاء صحیح شو نه؟ د جزء اول په اعتبار سره د جملې دوه تقسیم دي. یو تقسیم به په اعتبار د جزء اول او دویم تقسیم به په اعتبار د اخبار او انشاء. نو جمله په اعتبار د جزء اول سره په دوه قسمه باندې ده، یو ته ویل کېږي جمله اسمیه او یو ته ویل کېږي جمله فعلیه. یعنی چې په اوله کې اسم راغلی و جدا به جمله اسمیه او که په اوله کې فعل راغلی و جواب څه وي؟ جمله فعلیه وي. پوه شوې دې باندې؟ جملې څو تقسیم دي؟ یو دی په اعتبار د جزء اول او دویم دی په اعتبار د اخبار او د انشاء. د جمله په اعتبار د جزء اول سره په څو قسمه باندې ده؟ یو جمله اسمیه او یو جمله فعلیه. جمله اسمیه څه ته وایي چې په شروع کې اسم راغلی. جمله فعلیه څه ته وایي؟ اوس اسم خو تاسو لیدلی دی، پېژندلی دی تاسو چې یاره اسم علامات به ګورئ مخکې. اسم علامات به موږ ګورو، د اسم علامات به ګورو موږ. د اسم علاماتو کې لکه موږ ګورو په شروع کې الف لام راغلی یا پکې ضمیر راغلی او یا پکې الذي اسم موصول راغلی وي یا چې نه په دې کې اسم اشاره راغلی وي یا هر قسم پکې راغلی معرف بالله په شروع کې راغلی نو دا به اسمیه وي، جمله اسمیه وي. پوه شوې دې باندې؟ کله دوه جملې دوه کلمې راشي او په دې کې لاولنې پکې معرفه او دویم پکې نکره نو بلې موږ سوچ نه کوو، موږ به وایو چې دا جمله اسمیه ده. پوه شوې دې باندې؟ دوه اسمونه راشي، دوه اسمونه یا دوه کلمې او په دې کې لاولنې چې نه دا څه معرفه او دویم څه نکره دا به همیشه لپاره څه جمله اسمیه وي. لکه زید قائم نو په دې کې اولنی جز چې نه دا اسم دی. واضح ځکه په شروع کې دا معرفه راغله کنه. د جمله اسمیه اولنی جز کې به همیشه لپاره اسم راځي او په دویم جز کې اسم هم راتلی شي او فعل هم پکې راتلی شي. لکه زید قائمون هم راځي او زید قامه هم راتلی شي. په دې خبره باندې پوه شئ تاسو؟ په دې باندې پوه شئ؟ د جمله اسمیه اولنی جز ته مسند الیه وایي. د جمله اسمیه اولنی جز ته درې نومونه وایي، مسند الیه ورته وایي، محکوم علیه ورته وایي او مبتدا ورته وایي. څه ورته وایي؟ مبتدا ورته وایي. او دویم جز ته مسند وایي، محکوم به وایي او خبر وایي. اسناد ویلې کېږي نسبت کول ته. اسناد ویلې کېږي څه ته؟ نسبت کول ته. نو د کوم یو اسم چې نسبت شوی هغې ته وایي مسند الیه. هغې ته مسند وایي. د کوم اسم چې نسبت شوی څه ورته وایي؟ مسند ورته وایي. او چاته چې نسبت شوی وي نو هغې ته مسند الیه وایي. لکه زید قائم نو زید ته نسبت شوی دی. د څه نسبت ورته شوی دی؟ د قیام. د قیام نسبت ورته شوی دی. د څه نسبت ورته شوی؟ د قیام. نو دا قائمون به مسند وي او زیدون به څه وي؟ مسند الیه وي. دې ته محکوم علیه وایي. محکوم علیه چې په ده باندې حکم لګولی شوی، په ده باندې حکم لګولی شوی محکوم علیه، او محکوم به چې د دې په ذریعې سره حکم لګولی شوی.
واو شو لك زيد قائم نو بزيد باندې ودرېدو حکم ولا شو کنه نو زيد څه شو محکوم علیه او د قیام په تدعی سره شوی دی نو قائم څه شو محکوم به دې ته مبتدا او خبر وي مبتدا ورته ونی وي چې د دینه د کلمې د جملې ابتدا شوی دا او خبر ورته ونی وي چې دې په تدعی سره خبر ورته خوشي او مبتدا ها د دې خو درې نمونه دي مسند الیه محکوم علیه مبتدا او دا خبر دینه دام دریم دی خبر مسند او مسند او محکوم به لیکن استعمالی کی دې مبتدا او خبر نو موږ به څه کوو ایو کنه په دې کې زید المسند الیه او قائم سره مسند الیه سره خپل مسند مرکب اسنادی نوم صحیح دی ولکه مشهور دا نه دی مشهور دا دی چې په دې کې دا مبتدا او مبتدا او دې ته وسو جمله فعلیه دې کې لګي چې دې له ولې چې سره دا فعل وي او دویم جز به همیشه لپاره اسم وي دویم جز به همیشه لپاره څه وي یعنی د سړي شي کې چې دوه جزونه او دوه فعل نه په جمله اسمیه له غوډه کې دي شي د دوه اسمونه دوه جزونه اته چې دې شي ولې چې اسم یې دویم څه وي فعل خو په جمله فعلیه کې دا خبره نشته ده په جمله فعلیه کې ولا ولې چې دا په فعل وي په هم په کې څه وي ٹھیک ته ها و دې چې کوم نمونه لیکل دا تر دوړه پدې ولا ولې جمله فعلیه ولې د مسند وي او محکوم به ورته وي او فعل ورته څه وي فعل ورته ویم چې مسند الیه وي او ویم ته ویم محکوم علیه وي او دریم ورته وي فاعل ورته او څه به باندې ها مسند ورته وي ورته مسند تعریف تاسو ته کو چې دې په درې سره نسبت کړه د دې نسبت کړه شوی او زید ته مسند له ولي وي دا چې دا نسبت کړه شوی محکوم به قامت ولي وي او ما درات دې محکوم علیه ولي وي دا باندې حکم لګول شي او شو به باندې او پریدا د دې مشهور نمونه چې دا فعل او فاعل دي او لې چې فعل وي دویم چې څه وي فاعل وي وزدين علاوه لکه دا نور نمونه کوته ته نو صحیح به خو لکه مشهور نه دی هغه په دې خبره باندې پوه شوي ها پوه شو باندې او د پہچان طریقې سره چې کله هغه ما دوست ویل چې کله د جملې په شروع کې اسم راغلی اسم په علاماتو دي یا د جملې په شروع کې ضمیر راغلی یا د جملې په شروع کې د معرفي د نور اقسامو یو قسم راغلی نو بیا به موږ سوچ نه کوو بلکې موږ سوچ چې دا څه شی دی جملې اسمیه ګوره په قرآن کریم کې بیا جملې اسمیه استعمال شي یا جمله فعلیه استعمال شي د دې علاوه به نور جملې نشته نور جملې بګي نشته لکه ته که هر یو جملې کنه کا شرطیه کا ظرفیه کا هر څه وسر به دغه دوه راځي یو اسمیه او بل څه فعلیه اسمیه او بل څه فعلیه نو چې دا پہچان دا وبېژنو چې هر جمله موږ راځي نو به ګورو چې دا کومه جمله ده نو به لاولې جوست ګورو کله چې اسمو دا به صحیح لکه دا الحمد لله رب العالمین نو الحمد بشروع کې راغلی دا اسم دی که فعل دی اسم دی نو دا به کومه جمله الحمد لله رب العالمین پوه شو مې باندې ها زه سمې دا اهدنا الصراط المستقيم نو اهدي بشروع کې فعل لګا کې اسم دی فعل دا به کومه جمله پوه شو مې باندې دا ګرانه خبره ده ها بالکل اسانه خبره ده چې په جمله کې د کلام عربی کې لري کوم جمله نور جمله نه راځي یا به جمله اسمیه یا به جمله د پہچان طریقې سره لولې چې ست بګورما دا خو ما پیژندل دي په قوم سبق کې کنه چې اسم بس څنګه پیژنم اسم خپل علامات دي ګره جو کنه اسم د علاماتو نه پکې راغلي وا جدا به صحیح ها وسکه چرته د شوا چې د جملې په شروع کې ظرف راغلی یعنی جار مجرور پکې راغلو یا پکې بل ظرف راغلو لکه عندي بیت تنوه عندي جدار عندي کتاب دام ظرف ته یا ته فی الدار زید نو دا به همیشه لپاره جمله اسمیه وي ترکیب به څنګه جار مجرور سره خپل متعلق نه خبري مقدم ورسره ولا متعلق مؤخر واښو مې معنی ها جمله اسمیه په شروع کې سره شي ظرف راشي نو دا ظرف ولا دا همیشه لپاره خبري مقدم او ورسره به څه په دې باندې پوه شئ تاسو نو جملې به وایي چې څو تقسیم لري دوه تقسیم لري اولنی تقسیم په اعتبار دا اول او دویم تقسیم په اعتبار دا اخبار په اعتبار دا چې اول سره څو قسمونه دي کم دي جمله اسمیه او جمله فعلیه اسمیه څه ته وایي چې اولنی جزء او فعلیه څه ته وایي چې اولنی په اعتبار د اخبار او د انشاء سره جمله په دوه قسمه ده یو ته ویل جمله خبریه او یو ته ویل جمله انشائیه جمله خبریه دي ته ویل کېږي چې وایو کې د رښتونه دروغجن ویل کېږي چې وایو کې د رښتونه دروغجن ویل کېدو نو هغه ته یا پکې پای کې د دروغ یا د رښتیا او احتمال وي
نو دي ته جمله خبریه ویل کیږي او جمله انشائیه دي ته وایي چې پای کې وایو کې تا رښتونه دروغجن نه ویل کیږي چې دا وایو کې د رښتونه یا دروغجن نه ویل کیږي چې دا وایو کې د رښتونه دروغجن نه ویل کیږي په دې خبره باندې پوه شئ اوس ګوره تاسو یو څه کړی دی ریام کې دا وایو کې دا چې لکه وایي کنه چې جمله په دوه قسمه ده یو جمله خبریه ده او یو جمله انشائیه ده یو چې جمله خبریه په قسمونه دي یو جمله اسمیه خبریه او یو جمله فعلیه خبریه په دې کې بس برای راځي په دې کې او پای کې څه فرق دی لکه ازید قائم ازید قائم ترتیب معنا نه راځي حمزه بر استفهام زید مبتدا قائم خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه انشائیه جمله اسمیه وسیته دا وګړه لګا چې جمله خبریه دا قسم جوړ کو نو دا خو بیا جمله اسمیه خبریه پکار ده واو شو باندې نو دا تفصیل جدا جدا نه کړی دی چې څنګه لکه جمله خبریه اسمیه او فعلیه راتلی شي دغه څه د جمله انشائیه او اسمیه او فعلیه راتلی شي او چې دا بل تقسیم دی وکړو کنه چې جمله الاول په دوه قسمه ده یو جمله انشائیه ده یو جمله خبریه ده او بیا د خبریه په قسمونه دي نو چې د خبریه په قسمونو جمله انشاء ته دا وته کنه چې انشاء ته تو وصله نو دې جمله ته بیا سوي جمله اسمیه انشائیه نو ته چې د اسمیه خو د خبریه قسم ده خو شو باندې اسمیه خبریه قسم نه ده په دې بل تقسیم کړه نو دې څه موږ نه وایو موږ د جملې په قسمونه دي په اعتبار د جزء اول سره او په اعتبار د اخبار الانشاء سره نو ګور دا جمله په اعتبار د خبر اول سره اسمیه را واو شو باندې او په اعتبار د خبر او طلب سره په اعتبار د خبر او انشاء سره دا څه ده جمله انشائیه نو موږ جمله اسمیه انشائیه په دې باندې پوه شو تاسو په ځین کې براغلی چیرې دا غوړه قدم ته خبره نه راوړه پروس کله موږ یو شی ستاسو کړو سکه دم ته بل چلوي نو دا څنګه خبره ده ښه واو شو باندې چې جمله انشائیه دا اسمیه مراد شي او فعلیه دا به څنګه راځي چې نن دې یو مثال درکو چې څه مثالونه ليت زيدا حاضر ليت زيدا حاضر ترکیب معنا نه راځي ليت مشبه بالفعل زيدا اسم ليت او حاضر ليت سره خپل د خبرونه جمله اسمیه انشائیه دا انشائیه په اقسام غوسته باندې وي پرې پوه شو تاسو ها پرې باندې پوه شئ نو جمله خبریه څه ته ویل کېږي چې وایو کې ته رښتونه دروغجن ویل کېږي لکه دا زید قائم زید ولاړ دی کنه اوس دا خبره به صحیح یا غلطه جو کدا واقع مطابق وای ان زید په واقع کې ولاړو نو دا د موجود د رښتینه هغه واقع کې نه ولاړو ته چې زید قائم دا خبره دی وایو کې ته دروغجن دی پوه شئ باندې او جمله انشائیه چې باندې دا دروغ د رښتیا احتمال نه د جمله انشائیه د څو دولس قسمونه دي 11 قسمونه دي او تاسو په دې کتاب کې لیست لیکلي دي نمبر 1 دیسو امر نهی استفهام تمنی ترجیح حقوق نداء عرض قسم تعجب وس بلې باندې کتابونه کې لکه فروض کله تعلیمونه او بریږي د عرض په سیروس کې لیکل تهذیب او د دعا په اخر کې لیکل دعا وس امر څه ویل کېږي چې پای کې ها وس دا خبره یاد وساتئ کنه چې دا څومره هم جمله ده دا جمله انشائیه نو دې ترکیب د دې دغه اسانه طریقه ده کله شروع کې فعل راغلو چې جمله فعلیه به جوړیږي او کله شروع کې اسم راغلو نو څه به جوړیږي جمله اسمیه نور انشائیه و سره نه لګاو ٹھیک ہے طریقې راوړنه امر څه ته ویل کېږي چې بریږي یو خبره طلب وکړل شي دا په کې نو یو چې پای کې فاعل مخاطب ته یو خبره حکم وکړل شي چې پای کې وایو کې فاعل مخاطب ته دا خبره به ګورې زکو ځکه کنه کدا به دا ویلا چې پای کې مخاطب ته خبره حکم وکړل شي نو بریږي امر حاضر راشي او امر غایب پکې نه نو موږ تعریف نکوم امر څه ته ویل کېږي چې پای کې یو خبره د یو کار د کول دیو کار د کولو طلب وکړل شي دیو کار د کولو لکه دا اذن سمانه ده وها نو بریږي د متکلم د مخاطب نه د سو طلب ته وکړو نو هغه د کار کولو پوه شئ او نه یې څه ته وایي چې پای کې دنه کولو پای کې فاعل دنه کولو طلب وکړي پای کې د څه طلب وکړي لکه دا لا تدریب ما ترکیب معنا نه راځي اسرف فعل امر انت ضمير بقى فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه انشائیه او امریه ده انشائیه کوم څه می جوړه او درا لګو امریه
नहीं لا तस्वीर لا तस्वीर पहले नहीं अंत ضمیر باقي فاعل فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه شی نه یا استفهام څه ته وایي چې بلې کې نه پوها متکلم د پوها مخاطب نه دیو خبرې په باره کې تاسو کې نه پوها متکلم د پوها مخاطب نه دیو خبرې په باره کې تاسو کې لکه ته ازید القائم ایا زید ولاړ ازید القائم دا جمله اسميه انشائيه مثال ہے هل ضرب زید دا جمله فعلیه انشائيه مثال ہے ترکیب ناراضي هل ضرب زيد هل استفهاميه ضرب فعل او زيد ولا فعل او فاعل के साथ मिलकर जुमला فعليه انشائيه استفهاميه انشائيه استفهاميه ठीक شو لا تمني دي ته ویل کېږي چې بدی کې دا یو څه د مینې د وجنه دا طلب کې یا بدی کې تاسو په کتاب کې ویلي دي چې بدی کې یو څه تمنا او ارزو کړل شي یو څه تمنا وکړل شي او هغه څه تمنا کولای شي چې یو څه تا خوخي د محبوب څه تمنا کولای شي یو محبوب څه ته ویلېږي خو کړل شي د محبوب څه تمنا وکړل شي نه ته څه ویلېږي ارزو راځي د تمنی وي لکه ته لیدې د حال زید خسړې او ته چې په دې مجلس کې هغه نو ډېره خبره وي نو لیدې د حال څه شو او ترجی چې په دې کې یو کار د کېدو امید ځای کړی شي هغه لعل امرا غائب لعل امرا غائب چې دا امر دی دا غوي بیا تاسو په کتاب کې چې په تمنی او په ترجی کې فرق دی چې تمنی په امور ممکنه او غیر ممکنه دواړو باندې داخلي او ترجی چې د اصل په امور ممکنه او باندې داخلي لیت الشباب يعود وين غجائز دي ولعل الشباب يعود وين عقود د عقد جمع ده او عقد چې نه دا غوټي ته ویل کېږي غوټي ته نو کله چې د معاملې پرې کولو په وخت کې دغه خبره وکړه د معاملې پرې کولو په وخت کې چې کوم خبره کولای کېږي نه د حقوق وي اوس په دې کې تاسو پرو خرڅې ذکر کړی چې د اغستلو خرڅولو په وخت کې کوم خبره کېږي نه د حقوق وي یوازې دا نه نکاحتو لکه ته خزولې چې سره خزه ماده سره نکاح کړه نکاحتو نو دا هم چې نه دا سره دا عقد دی خو شوي یا ته طلقتو ما دې خزه طلاق ورکړل دا عقد دی په دې خبره باندې پوه شوي نو داسې په خبره به کوم غوښتل چې ټول نه شاملوي نو چې د معاملاتو طی کولو په وخت کې کوم الفاظ ویل کېږي نه د حقوق وي پوه شوي په دې پوه شوي باندې اوس دا حقوق چې دی که نه دا خو لفظا جمله خبریه وي لفظا او خو دا حقوق به دا په هغه وخت کې جمله انشائیه به وي چې په کوم وخت کې دا معامله طی کېږي پوه شوي دې باندې لکه ته بیه کوې که نه او ته بیعتو دا شیز ما خرڅ کړو اې اشتریتو دا سیس ما واغستو نکاحتو ما نکاح وکړله نو دې ته په دغه وخت کې د انشائیه وایي په دغه وخت کې د انشائیه وایي وروسته ورته بیا انشائیه نه وایي چې لکه تا د څوک وایي چې هلکه دا شی سره کم ځای نو ته بیا اشتریتو دا ما څه کړو او بیا اوس اشتریتو ترکیب ما ته وکړته اشتریتو فعل تو ضمیر پکې فاعل او ضمیر مفعول به فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه انشائیه ولې انشائیه هلکه موږ ویل چې په حقوق کې بیا اشتریتو نه بیعتو اشتریتو به جمله انشائیه هلوي چې کله د معامله توی کېږي د معاملې توی کولو په وخت کې به دا جمله انشائیه انشاء ویل کېږي د عدم نه یو څیز وجود ته راوستل چې مخکې یو څیز نه اوس موجود شو نو مخکې بیه نه وه که نه اوس وشوله دغه انشاء ده وروسته چې ته بیا له دې خبر ورکړې دې ته بیا انشاګانې نه وایي په دې خبره باندې پوه شوئ لکه ته اغستل خرڅول کوې نو په دغه وخت کې تا ووایي چې بیا ته دا جمله انشائیه شوله یا دا نکاح یې وکړه ته یې نکاح ته نو په دغه وخت کې دا جمله انشائیه شوله وروستو نه ده په دې پوه شوئ تاسو وروستو بیا دا کومه جمله ده جمله فعلیه خبریه ده ځکه چې فعل او فاعل پکې راغلي دي او جمله انشائیه نه پوه شوئ ندا ویل کېږي چې د دې په ذریعې سره یو کس ځان ته متوجه کول د دې په ذریعې سره یو کس ځان ته متوجه کول لکه ته یا زیدو یا زید د دې ندا سره دویم نمبر لیکل کېږي دعا خو دعا هم په اخره کې لیکل ده مخکې دعا چې د دې په ذریعې سره الله پاک ته اواز کولی کېږي د دې په ذریعې سره چا ته اواز کولی کېږي لکه ته ربنا آتنا فی الدنیا نو دا ربنا آتنا دا څه دا شی دا دعا نو په دې ندا هم متوجه کولی خو په ندا کې مخلوق متوجه کولی او په دعا کې څوک متوجه کولی الله تعالی متوجه کولی بیا عرض دې ته ویل کېږي چې متکلم مخاطب لا د یو کار په کولو باندې په نرمۍ سره ترغیب ورکړي پس سره په نرمۍ سره ترغیب ورکړي لکه الا تنزلوا بنا وتصيبك ته نو خو نه راځي چې تا خیر در ورسي خو شو دې معنی او تحقیق د دې عرض الټ دی چې مخاطب په یو کار باندې را پارول په سختۍ سره لکه الله تکرم ابویکا
ته د خپل مور پلار عزت ولې نه کوې نو دی ورته وویل د خپل مور پلار عزت کوه خو په تحزیز کې سختي وي او په عرض کې څه وي نرمي وي پوه شوې پرې باندې عرض او تحزیز یو شی دی تقریبا خو په عرض کې په یو کار باندې راپورته کولي په نرمۍ سره او په تحزیز کې یو کار باندې راپورته کولي په څه سره په سختۍ سره بل دی قسم چې یو خبره د قسم په ذریعې سره څه کړی شي مضبوطه کړلی شي لکه دی والله لأضربنک دا نو بلېږي دا والله جنده به قسم دی او تعجب چې بلېږي په یو خبره باندې حیرانتیا ظاهره کړلی شي یو ناشنا مونږ ته کاري که نه او بلې باندې حیرانتیا ظاهره ته وایي چې ما افعله او افعل به په دې پوه شوې دا مرکب مفید خلاص شوې مرکب موږ ویلو چې مرکب څه ته ویل کېږي چې دوه یا دوه جملو نه د دوه یا دوه د زیات کلمونو جوړ شوي دې ته مرکب وایي مرکب مفید او مرکب غیر مفید مرکب مفید څه ته وایي چې ویونکی خبره وکړي خاموشه شي اورېدونکي د خبرې یا طلب حاصل شي اورېدونکي د خبرې یا طلب حاصل شي دې مرکب مفید ته نومونه څه وایي جمله ورته وایي کلام ورته وایي د جملې څه تقسیم دي یو به اعتبار د جزء اول په اعتبار د اخبار او انشاء په اعتبار د جزء اول سره د جملې څو قسمونه دي کم کم دي جمله اسمیه اولنی جز څه وایي مبتدا وایي مفعول علیه وایي مستقبل وایي او بیا جز ته مستقبل مفعول وایي خبر د جمله فعلیه اولنی جز څه وایي فعل مسند مفعول به بیا جز ته فاعل مفعول علیه مفعول الیه په اعتبار د اخبار د انشاء سره جملې څو قسمونه دي کم کم دي جمله قبلیه او جمله اسمیه جمله خبریه چې ویل دي د رښتینې دروغجن یا به دروغ د رښتیا احتمال وي او جمله انشائیه چې هغه وایي چې د رښتینې دروغجن او جمله انشائیه څو قسمونه دي دولت امر نه استفهام کا معنی کوي حقوق ندا عرض تعظیم قسم تعجب او دعا ٹھیک شو نه مرکب غیر مفید څه ته وایي چې هغه وایي په خبرو وکي خاموش شي او ریډو کې د خبر یا طلب حاصلو دی ځای نه غواړي چې اورېدونکي د خبر یا طلب حاصلو نشي د دې مرکب غیر مفید د دې ته بین نوم وایي مرکب ناقص څور ته ویل کېږي مرکب ناقص وته مرکب غیر مفید ته بین نوم څه وایي مرکب ناقص د مرکب غیر مفید دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي مرکب تقییدي او یو ته ویل کېږي مرکب غیر تقییدي مرکب تقییدي دې ته ویل کېږي چې بلې کې د جزء اول د دویم جز لپاره قید او مرکب غیر تقییدي چې هغه کې د دویم د اول لپاره قید مطلب یې دا دی یعنی دا جزء اول عام وي جزء اول څه وي د جزء ثاني پر راتلو سره جزء اول خاص اولنی جز عام وي د دویم جز پر راتلو سره دا څه شي خاص شي دې ته ویل کېږي مرکب تقییدي او مرکب غیر تقییدي چې دا دویم جز پر راتلو سره اولنی جز یې نه خاص کیږي مرکب تقییدي څه ته وایي چې په دې کې د اول د دویم لپاره قید او مرکب غیر تقییدي چې اول د دویم لپاره قید ما ته به څنګه پته لګي چې دا دې لپاره قید دی او نه دی نو موږ وایو که چېرته د اولنی جز چې نه دا عام و د جز ثاني په راتلو سره خاص شوی نو دا دی مرکب تقییدي او که دویم جز چې نه دا د په راتلو سره جز اول چې دا خاص شوی نه نو بیا به دا مرکب غیر دغه دوه رقم ته ګودلي تاسو په مرکب تقییدي دی ته وایي چې د جزء ثاني په راتلو سره جزء اول چې دا څه شوی خاص شوی اوس مثالونه وایي تاسو به ښه پوه شئ انشاءالله او مرکب غیر تقییدي چې د جزء ثاني په راتلو سره جزء اول چې دا خاص شوی د مرکب تقییدي دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي مرکب اضافي او یو ته ویل کېږي مرکب توصیفي مرکب توصیفي او دا مرکب غیر مفید درې قسمونه دي یو ته ویل کېږي مرکب بنایي دویم ته ویل کېږي مرکب منصرف او دریم ته ویل کېږي مرکب صوتي مرکب صوتي نو ټوټل د مرکب غیر مفید څو قسمونه دي 15 قسمونه دي مرکب اضافي توصیفي بنایي منصرف او صوتي مرکب اضافي دي ته وایي چې بدی کې د یو اسم بل اسم ته نسبت شوی وي په واسطه د حرف جر مقدر سره چې بدی کې د یو اسم بل ته نسبت شوی وي په واسطه د حرف جر مقدر سره لکه غلام زیدی غلام زیدی وګوره دا خبره ته چې هغه موږ وګړه واسطه د حرف جر دا خبره موږ نه وکړه کړي و بګین نو کړي ولې دی وکړه ځکه ما وکړه کنه چې ګوره مخکې ما تاسو وی زید قائمون یادوی اما قام زیدون یادوی دا نو ویل کنه نو ما وی چې په دې کې هم د یو څه نسبت بل ته شوی دی د زیدون ته نسبت شوی دی دې ته موږ وایو مسند الیه او دې ته نسبت شوی دی دې ته وایو مسند دا شان اقامت موږ وایو مسند او زیدون ته وایو څه نو ال دغه نسبتي او دل دغه نسبتي خو دغه نسبت یې دا په واسطه د حرف جر مقدر سره نه وي
او دلته چې دا نسبتونه دا فواسطه د حرف جر مقدر سره وي دا تاسو ان شاء الله په دې لټنه هو کې بیا وایي او وی چې لکه دې کې یا اضافت چې په دې کې لا مقدر وي یا په فی مقدر وي یا په من مقدر وي لکه غلام زیدی دې اصل کې غلام لزیدی یعنی غلام چې زید د پاره خو شو به باندې نو ګوره په دې کوم دی یو څه نسبت دلته شوی او په مرکب ایتام کې هم دی یو څه بلته نسبت شوی خو یو بل فرقونه دي یو دا چې دلته کې په واسطه د حرف جر نه وي او په مرکب اضافي کې په واسطه د حرف جر بل دا چې دا مرکب د تام قسمونه دي دا او دا مرکب غیر ناقص د مرکب ناقص قسم دی خو شو به باندې دا فرق پتاوس دی چې په دې کې ګوره په دې کې چې چا نسبت شوی کنه هغه ته مضاف وي څه ته وي او څه ته شوی نه ته څه وي مضاف کیږي خو شو او دې ته مضاف وځه او انت کې یو مستند او بلتا مستند الیه خدا په مرکب تام کیو او دا په مرکب ناقص کړي دا په واسطه د حرف جر سره دا په واسطه د حرف جر سره مرکب اضافي د پہچان طریقه په اردو کې دا چې په اردو کې به دې په معنی کې کا کې یا را دی دے راځي لگے تو میرا کتاب میری کتاب اس کا کتاب اس کی کتاب اس کا قلم اس کی قلم نو دا کا کی پکې راتلو یا پکې را ری رے راتلو نو دا مرکب اضافي خو شوي په عربی کې دې پہچان څنګه لري چې لکه زه دا ټکي وینم او دې مجرورې دا خلکا بس مرکب اضافي دی موږ ورته وګورو اولنې جز نه کړه به معرفو سوچ به پکې نه کوي دا به کومي جو مرکب اضافي وي اولنې نکره وي او دویم څه وي معرفه ٹھیک شو نه دغه شان دي دوه اسمونه راغلي درې راغلي څلور راغلي پنځه راغلي اولنې اسم ظاهر وي اخره کې اسم ضمیر راغلي اولنې اسم ظاهر وي په اخره کې سره راغلي ضمیر راغلي نو تاسو سمې چې دا څه شي بیا به سوچونه نه کوله کوم رب کا کم مرکب ده مرکب اضافي ده معكم کم مرکب ده خو شو څنګه اولنې به راغلی ها زم عبده مرکب اضافي ولي اولنې اسم ظاهر او دویم څه ده دا خبره ګرانه ده کنه دغه شان دي 100 ناشي 1000 ناشي 200 راشي دا هم همیشه د پاره چې دا به دغه وي مضاف وي كله په کم ځای کې راغی بعضو په کم ځای کې راغی فوق په کم ځای کې راغی تحت په کم ځای کې راغی قدام په کم ځای کې راغی دا ټول دې نه همیشه لپاره مرکب اضافي پوه شو مې باندې ها یا دوه اسمونه راغلي درې راغلي څلور راغلي پنځه راغلي په لومړي باندې الف لام نشته په اخرني باندې الف لام ده دا به صحیح مرکب اضافي لکه پوه شو مې باندې دا تاسو باب طبقات روات البخاري باب طبقات روات البخاري نو ګوره دا څلور اسمونه دي 1 2 3 4 په اخرني باندې الف لام راغلی بنور باندې راغلی ټول به مرکب اضافي باب مضاف طبقات مضاف الیه مضاف روات مضاف الیه مضاف البخاري مضاف الیه ٹھیک شو نه دا ورته دی مرکب توصیفي څه ته وایي چې په دې کې یو اسم د بل اسم یعنی په دې کې دویم اسم د لاولني حواله یا بدواله بیان کړي یا د څه وایي چې په دې کې د لاولني دویم اسم د لاولني وضاحت کړي دلیل یې په قسمونه دي مرکب توصیفي چې یا د دویم اسم د لاولني اسم وضاحت کړي یا د دویم اسم د اولني اسم د متعلق صفت وضاحت کړي بیا ان شاء الله چې په توابع کې بیا مرکب توصیفي بیا انت کې پای کوم راشي نو صفت به حاله او صفت به حاله متعلقه ما ادري راشي د دې دا څنګه مثال لکه رجل عالم دا څنګه پیژنم مرکب توصیفی پہچان سره د مرکب توصیفی پہچان په اردو کې نه چې ایسی په فکر راځي ته رجل عالم ایسا آدمی جو کہ عالم ہو یا ایسی په راځي خو شو به معنی ها په عربی کې بس پہچانی په عربی کې پہچان دی چې دوی اسمونه به دوانه په معرفت یا دوانه نه کېږي دوانه په معرفت نه کېږي یو شان دي دوانه په اعراب کې یو شان دي دوانه په مذکر مؤنث یو شان دي دوانه په معرفت نه کېږي یو شان دي برابر سبجیکٹ کې یو شان دي معرفت نه کېږي مذکر مؤنث بری کې وسې یو شان دي نو رجل عالم دوانه سری دوانه لګيري دوانه مذکر دي دوانه مرفوع دي او دوانه واحد الګه پوه شو مې باندې اوس ګوره دوی اسمونه راغله نو ګوره ما تاسو درې پیری نن دا خبر وکړه یو په توصیفي کې یو په اضافي کې یو په مبتدا خبر کې نو آسان پہچان دار چې دوی اسمونه راغله اولنې معرفات بهم نه کېرو نو دا وسې مبتدا جمله اسمیه وي اولنې نه کېرو دویم معرفو مرکب اضافي دوانه نه کېرو دوانه معرفو دا ګرانه ده ها دا اوس پیژندل شي کنه چې را نه کېرو معرفه
چې معرفه په اقسام کې وجود سمي معرفه نو اول معرفه بیا نه کېره راغلو نو کومه جمله وي جمله اسمیه اول نه کېره بیا معرفه راغلو ځوانه نه کېره ځوانه معرفه راغلي پرې پوه شئ ها اوس وګوره دا غلام او عام دی د سړي غلام د ښځې غلام د هر چا غلام کنه او د غلام وزیرین د زید غلام د اول عام د جوساری براتو سره خاص رجل عالم رجل سړي ته وایي مالدار سړی غریب سړی عالم سړی قاری سړی امپړه سړی جاهل سړی هر سړی وته رجل عالم جزء اول عام د جزء ثاني براتو سره څه شو دې دې لګي مرکب تقلیدي ورته سور دی مرکب غیر تقلیدي دي ته وایي چې بری کې علاوه نه د جزء ثاني براتو سره جزء اول چې نه خاص کیږي نه مرکب بنایی په وخت په درې قسمه ده مرکب تقلیدي مرکب بنایی منصب او مرکب صوتي مرکب بنایی دي ته وایي چې د دوه اسمونو نه یو اسم جوړ شوی په منځ کې پکې حرفیات پټ وي د دوه اسمونو نه یو جوړ شوی په منځ کې پکې حرفیات پټ وي لکه دا د اهل عشره نه واخله د 30 عشره پورې یعنی دا په کائنات کې صرف د قناه ټکی داري او دین علاوه بین او باغ او یوم دا یو څو ټکی نو نشته خو شو مې باندې نو ګور دا تاسو احد و عشره دا اول چې په مېش کې هدف کړی دی دا د فهم در متضمن دی نو دا بدغی مرکب بنایی چې دوه اسمونو نه یو اسم جوړ شوی او د دویم پکې حرفیات افلره متضمن وي متضمن معنی نه چې حرفیات پکې پټ وي حرفیات پکې سوي پټ وي او مرکب د دې اول عشره باندې جزونه چې نه سري مبني دي باندې جزونه سري او الله دې خلک مبني دي چې بری ما کلمه په منځ کې حرکت درځي او دویم څه کوي چې لکه دا متضمن دی معنی د حرف لره سیوال 12 چې لرونه دي مورد دویم مرکب منصب دی مرکب منصب دی نو چې دوه اسمونه یو جوړ شي په منځ کې په حرکات پټو نه وي لکه باعل بکا اصل دي سو باعلن بکون باعل دی ودنه د بکن د باچا نوم دی باچا دې تر وځي پتا کړو نه د باعل بکا راځي ته نو باعل بکا د دوه نه یو جوړ شوی دی مرکب دی د دوه نه یو جوړ شوی دی او په منځ کې په حرکات پټ نشته یا حضر موتون حضر فعل موت ولا فاعل نو سره ته لو دا لګ مرشو په دغه کې نو خلک حضر موت هغه نه حضر موت نوم کې خورو دا حضر موت وټګری په مې کې به حرکات پټ نه لري مرکب منصب دی مرکب صوتي څه ته وایي چې دویم پکې आवाज دی مرکب دویم پکې اسم صوت دی دوی اسمونه په دې کې دویم نمبر شوی اسم صوت دی لکه سیب و را و واښه مې باندې نو مرکب مفید او مرکب غیر مفید غیر مفید د په قسمه تقریری او غیر تقریری ټوټل نو مرکب غیر مفید څو قسمونه دي پنځه قسمونه ان شاء الله اوس به اجرا کوو ها چلو زر زر لاړ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ورون سبق کې مونږه دا نص مفسر او د محکم دا ای تعریفات کړو کنه نو ټوټل لګا شو چې د کتابولات ویم تقسیم کړي نو دا د ظهور او د خفا په اعتبار سره ده چې د دې سلور قسمونه دي او بیا د سلور مقابلات دي سلور دي ظاهر نص مفسر محکم ولندو الفاظو کې لري آسان تعریفات دي چې ظاهر دي ته ویلېږي چې دا غیر معنی د نفس زغیر معلومي کلام د دې لپاره راوړل شوی نه نص دي ته ویلېږي چې دا کلام هم د دې لپاره راوړل شوی او د صيغه په اعتبار سره هم د دې پته لګي خو په دې کې احتمال د تعویل او د تخصیص وکړي مفسر دې ته ویلېږي چې د نص نه پکې وضاحت سی وای دا نص نه پکې وضاحت سی وای او دا احتمال د تعویل او د تخصیص نه لري صرف احتمال د نسخ لري هغه هم د پیغمبر سلام په زمانه کې او محکم دې ته ویلېږي چې پای کې حد درجه چې نه ظهور پکې پدې کې لګنه احتمال د تعویل او د تخصیص وي نه پکې احتمال د نسخ او د تبدیل وي شولا و د دې لپاره مثال ذکر کړی احل الله البيع وحرم الربا دا الله تعالی مثال ذکر کړی دی دا ظاهر او د نص د دوه لپاره مثال دی لاول خدا دا چې د دې الفاظ د ظاهر نه یعنی د دې چې موږ کله یو عربیدان سره دي الفاظ ته وګوري نو دا پته لګي چې بیع حلال ده او سود د نصره حرام ده نو خدا د دې لپاره نه راوړل شوی دا دې لپاره راوړل شوی دی کنه چې کله الله تعالی د بیع احکامات ذکر کړل نو بیا وی چې د سود حرام ده سود سره حرام ده د خلکو په ځای کې دا خبر را راځي لکه دا څنګه چللې بیع چې د خلک کوي د ګټې لپاره
بیا کوي خلک سره بارا د غټي د بارا او د ربا چې نو بدی کې هم زیات واله لري نو دا څنګه چې دا سود چې دا حرام دي نو د بی او د ربا په منځ کې د جایز او د ناجایز په منځ کې د فرق راوستل لپاره الله تعالی دا آیت راوړو احل الله البيع وحرم الربا نو دا آیت چې د دې په اړه کې چیرې حلت د بیع چې دا حلال ده او ربا چې دا حرام ده نو بدی کې خدا ظاهر ده او بدی کې چیرې په بیع کې او په ربا کې فرق ده نو چې او بیع حلال ده او سود حرام ده د دې لپاره د آیت راوړل شوی ده نو دا چې دا څه شی بدی کې دا نسته پوښوي په عام کتابونو کې ویل کې خو ما دالي کړل او په نورو کتابونو کې فن کې حما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع نو دا آیت خو بدی کې خو دغه چې نکاح چې دا حلال ده تاسو نکاحونه کوئ نو د دې لپاره خدا ظاهر ده خو د دې لپاره چې دا تعداد د نکاحونو چې دا سود ده 2 3 سلور ده ضرور نه زیات نه د دې لپاره دا راوړل شوی ده نو بدی کې دا څه شی ده دا بګه عادت ده دا نسته بدی کې پوښوي دا وې به مخکې ثم شرع في بيان امثله كل هؤلاء بیا شروع کړ مصنف رحمت الله علیه چې هر یو د لپاره جدا جدا مثال ذکر کړي كقوله فقال فرمای كقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا چې الله تعالی بيع حلال کړی دا او سود حرام کړی دی هذا مثال الظاهر والنص واذا ظاهر او د نص دوه لپاره مثال دی فانه ظاهر ودا آية ظاهر ده في حق حل البيع وحرمة الربا ده بيع ده حلال او ده ربا ده حرمة مباركه نص في بيان التفرقة بينهما او ده نص ده آيات دلیل بار ولا شوی ده چې ده بيع او ده سود په میس کې دا یو بل سره فرق ده ولي دلیل تفریق ده بار ولا شوی ده لان الكفار كانوا يعتقدون ذکر کافرانو چې دا اعتقاد لرو حل الربا ده ربا ده حلت حتى شبهوا البيع به او دو د بيع مشابه کړي و د سره د ربا سره نو فقالوا دویل انما البيع مثل الربا چې دا بيع د څه په شان دي د سود په شان دي ځکه بيع هم د زیات دي پکې او دا په لس اگست دی په 15 خرڅه او په ربا کې هم دای چې لکه لس ورکه او شلته غواړي دا نو په دې کې زیادت ده نو فرض الله عليهم الله تعالی دې ګڼو په منځ کې چې نه دا رد وکړو په دوه باندې وقالو فرمای كيف يكون ذلك څنګه بدای وحل الله البيع وحرم الربا حال دا چې بيع حلال او سود سره حرام دي دا په پوښتنه باندې معنی ومثاله المذكور في عامه الكتب او د دې ظاهر او د نص لپاره مثال په عام کتابونو کې دا ذکر شوی دی چې الله تعالی دا قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې تاسو نکاح کوئ د خزو سره هغه چې تاسو تقوا کوي دوه درې درې څلور فانه ظاهر في اباحه النکاح واذا آیات ظاهر ده د نکاح په مباح کې چې نکاح کول حلال دي ځکه الله تعالی حکم کړی دی فانكحوا او امر د ټول نه کته درجه هغه او اباحت ده او نص فی العدد فعدد لپاره دا آیت دا نسته یعنی دا آیت د لپاره وړل شوی دی چې د نکاح عدد وقې جسونه تعداد کې دا کول شي لانه سیق الكلام له ذکر کلام د لپاره وړل شوی دی کما سید لګرا بشي پوښوي په باندې وس دویم دغه لپاره مثال مفسر لپاره مثال ذکر کړه ما ته وګورئ فسجد الملائکه كلهم اجمعون چې الله تعالی دا وی فسجد الملائکه نو چې فرشتو سجده کړی دا انسان په دې کې دار الله تعالی کټولو بنې کړي بلکې اکثرو بکړي او للاکثر حکم الكل وجنه الله تعالی ویل چې فسجد الملائکه وینا كلهم سره دا تفسیر ذکر کړل شو موږ ویل ولته کې چې مفسر وضاحت به په دې سره شوی چې یو زیات قید په دې باندې ولا ګول شي ویلو کنه دا زیات قید په دې باندې كلهم اجمعون دا كلهم سره دا وضاحت شو چیرې دا احتمال د تعویل او د تخصیص نه لري مطلب دا کنه چې تخصیص احتمال ختم کو چې چا به کړي او چا به نه کړي نه غیم ختم کو او یار چا به مخ کړي چا به ورسره کړي نه اجمعون په جمع باندې کړي دا په دې باندې پوښوي ها نو دا د مفسر د لپاره مثال له چې دا دونه وضاحت ته بریږي چې هغه احتمال د تعویل او د تخصیص څخه کړه ده ختم کړه ده او احتمال زیات ذات احتمال د نسخ لري او نسخ هم بریږي نشته په دې باندې درې اعتراضات بیا ومه وقوله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس چې ملائکه ټول سجده وکړه په جمع باندې بغیر د ابلیس نه مثال للمفسر فان قوله فسجد دا فسجد ظاهر في سجود الملائکه چې ملائکه سجده کړي دا پکې سجده د لپاره ظاهر ده او نسل فی تعظیم آدم او د آدم علیه السلام تعظیم د لپاره دا نسته یعنی الله تعالی دا آیت دی لپاره راوړل دي چې د حضرت آدم علیه السلام هغه د آدم علیه السلام هغه عظمت پر فرشتو باندې ظاهر کی
چې آدم علیه السلام دلیونه سره او عظیم دی اوچت دی ځکه ملائکه ته د سجدي حکم کړی دی ځکه دا مسجود دا د ساجد نه چرنده غوري چاته سجده کولګي اسی غوري لكنه يحتمل تخصيصا چې لیکن دا کله دې کنه سجد الملائکه تو وې دې احتمال د تخصیص لرو چې را چا بکړي او چا باندې کړي اي سجود بعض الملائکه دا بان يكون الملائکه عاما چې دا ملائک عام دي او کله چې دا مخصوص عن البعض ويحتمل التاويل او احتمال التاويل لري بان سجدوا متفرقين او مجتمعين چې دوی دا سجده چې نه دا یوازې کړی دا او جدا جدا کړی دا که جمع کړی دا نفن قطع احتمال التخصيص بقوله كلهم نو احتمال د تخصیص په دې كلهم سره ختم شو او احتمال د تاویل چې نه ختم شو بقوله اجمعون فاجمعون سره فصغار مفسر د څه شو مفسر شو الهغه پوه شو به باندې پرې باندې پوه شوي اوس به باندې اعتراض دی اعتراض به ودار کنه ما ته ګورئ چې فسجد الملائکه كلهم اجمعون سره خدا پته ولګیدله چې سجده کړی دا سجده ټولو ملائکو کړی دا او په جمع باندې کړی دا خو لکه دا د دې نه واضح نه شولو چې لکه دا دوی د سجده چرنداله چې په صفونو کو ولاړو کړی و او کنه غاڼې یې جوړ کړی او باغې کړی و نو دا احتمال پکشته هغه پوه شو به باندې نو احتمال بغیرشته خدا احتمال لکه زمونږ څه نقصان نه رسي اوس فرشته د فرشتو سجده کول مقصود دي چې آدم علیه السلام هغه عظمت اوس کدی پدای کوي په ګولای کې کوي په حلقه کې کوي جو هم د آدم علیه السلام په عظمت کې فرق نه راځي او کدی په دغه کې کوي په صفونو کې کوي جو هم د په لای کې فرق نه راځي پوه شو دا یو وای ولا يقال ودي ویل چې په اعتراض کې انه يبقى چې دا خو دې کې باقی د احتمال كونهم متحلقين او متصففين چې دوی دا سجده کړي په داس حال کې جدو متحلقين معنی سره حلقه جوړونکي غاڼې جوړ او متصففین یادو سیده کړي پس کې پوه شئ نو دا احتمال غوښته ته چې لکه مفسر په دې سره احتمال د تعویل او د تخصیص ختم شو نو اگر چې دا احتمال بغشته لانه لا يضر في بيان تعظيمه چې دا په بیان د تعظیم کې ضرر نه رسي على ان لا ندعي انه مفسر من جميع الوجوه او بل دا کنه چې موږ دا داونه د کړي چې دا من كل الوجوه مفسر ده بلکې دا موږ چې کوم مقصود ده په کاسي کې بل من بعضها هغه پوه شو به باندې و بهم دغه دار اعتراض دار چې ته وایي قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس نو بدی کو د سجده چې نه ټولو کړو ابلیس چې دا خو پکې نه وکړي نو دا څنګه لکه مفسر شو پوه شو به باندې دا څنګه مفسر شو د ابلیس هغه احتمال پکې راځي چې ابلیس کړي ده کنه کړي نه ابلیس دوه دو نو وای مخکې موږ دا خبره کړې ده چې دا مستثنا ده او مستثنا چې دا کلام متصل نه وي کلام مستقل نه وي کلام مستقل چې کلام مستقل نه وي نو هغه سره بیا مفسر شو نو الهغه پوه شو به باندې الهغه پوه شوي وكذا لا يقال دغرني ودي نویل شي په اعتراض کې چې انه استثنى في ابلیس چې مستثنا کړل شوی د دینه سوکو ابلیس فكيف يصير مفسرا نو اذا څنګه مفسر شو نو موږ د جواب کولی ان الاستثناء ليس من قبيل التخصيص چې دا استثناء چې نه د قبيله تخصیص نه فلا ولي ځکه چې استثناء چې دا کلام مستقل نوی کلام مستقل نوی او د تخصیص لپاره دا خبره پکاره چې دا سوي موږ ویلو چې تخصیص څه ته ویل کېږي چې لکه مستقل کلام موصول وي ما کوي نو په تخصیص کې زمونږ باندې د امام شافعي رحمۃ اللہ باندې په تخصیص په تعریف کې فرق دی کنه ویلو کنه ویلي فلا يضر نظرا لكون الكلام مفسرا چې کدا کلام مفسر شي او بل جواب دی چې على انه استثناء منقطع دا ابلیس لنده سره استثناء منقطع ده او استثناء منقطع مستثنا و مستثنا منه کې داخله نوی نو چې دا نه نو هغه د بیا وې دغه ولې کړل دی به کول شامل کړل نو جواب دار تاسو په ترجمه کوی چې دا حضرت آدم علیه السلام د چې دی حکم شو نو ټول خلکو ته شو په دغه زمانه کې د ټول نه بهتر خلک چې د ملائکو چې ملائکو ته حکم دی نو شیطانان میدانونو ته خبر کې حکم دی چې تاسو به اول نه سیده کوئ پوښوي او یادا او مبني علی التغلیب یادا چې دا مغالب چې په دغه زمانه پر ډیر پکې لکه فرشتي وي او یو پکې دیو نو تقریبا دیم په ملائکو کې داخل کړل هغه پوښوي دریم اعتراض دار چې لکه دا خبر ده او خبر چې دا احتمال د نسخ نه لري خبر احتمال د نسخ نه لري نو دلته کې دا مثال چې نه دی لکه
دا د محکم مثال دی او د خبر دغه مفسر مثال چې نن نه شي کېدی پوه شو به دې باندې هغه به خبره باندې پوه شوي ها نو دې لکه غوړه دا کنه چې دا دغه مثال ذکر کړي دا انشاء لپاره د چې انشاء راغلي لکه فقتل المشرکین کافه وقاتل المشرکین کافه نو قاتل المشرکین تاسو مشرکان سره جنگ کوي نو بری کې چې ټول سره کو کوي یو سره کو کوي دوه سره کو کوي درې سره کو نو کافه هغه احتمال د تعویل او د تخصیص ختم کو صاحب تلویح دا ویلي چې غوړه دا چې لکه دا مثال ذکر کړی شي وکذا لا یقال دا رنګ دا دی ونه چې په اعتراض کې انه خبر چې دا خبر دی یعنی چې دا خبر دی لا يحتمل النسخ دغه خبر دی چې احتمال د نسخ نه لري دغه خبر دی چې احتمال د نسخ چې احتمال د نسخ نه لري نو فينبغي فکار دا ان يكون مثالا للمحكم چې دا سره لپاره مثال شي د محکم لپاره مثال شي ولي لان اصل هذا الكلام كان محتملا للنسخ دغه اصل لري کلام دار یعنی اصل لري کلام دا دی چې دا احتمال د څه لري د نسخ لري پوه شوي احتمال دا نسخ لري وانما ارتفع هذا الاحتمال بعارض واذا احتمال لګي مرتفع شوی دی د دې عارض د چې دا خبر دی فلا صغير فيه نو پرې کې نقصان بیا نشته دی ولهذا قال في التوجيه د دې وجنه په توجيه کې فرمایل دي چې ان الاولى في مثال المفسر چې اولا په مثال مفسر کې دا دی هو قول تعالی وقاتل المشركين كافه لانه من احكام الشرع ځکه دا سره احکام لري د شرع د احکام لري یعنی لا فسجد الملائکه دا خبر دی او خبر احتمال نه نسخ نه لري پوه شو به معنی نو دا د محکم لپاره مثال لري نو صحیح مثال لري لپاره غوړه دارا چې صاحب توجیه وي چې غوړه خبره ده چې مثال لري لپاره قاتل المشرکین کافه ذکر کی چې بقاتل المشرکین کې احتمال تعویل او تخصیص هو کافتنا ختم کو بخلاف قوله تعالی فسجد الملائکه فانه من الاخبار والقصص وقوله تعالی ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم دا مثال د محکم دی چې پای کې زیات وضاحت پکې وي او احتمال نه تعویل لري نه تخصیص لري او نه چې انداسه لري نو دل کې دی هم وي په دې باندې دا اعتراض دی چې ان الله بكل شيء عليم دا خبر دی او خبر دی دا احتمال نه نسخ نه لري دا نه لري او زمون خبر په احکامو کې د احکام د شرع بیانوا الجهاد ماجن الى يوم القيامه دغه جننه دا د محکم لپاره مثال دی وقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم مثال للمحكم لانه نص في مضمونه زکدا نست تسریع د خپل مضمون کې یعنی د دې لپاره دا راوړل شوی دی چې الله تعالی پاسه باندې سره وره فلم يحتمل التاويل والنسخ لا احتمال التاويل او النسخ هم لري ولي اذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد والصفات زکدا د عقاید د خبرنا عقاید چې پای کې تلندا احتمال النسخ نوي فبيان التوحيد والصفات ولما لم يكن هذا من احكام الشرع وان الله بكل شيء عليم وذا احكام الشرع نه بلکې خبرو نقال صاحب التوجيه هنا ايضا نو صاحب التوجيه دلته دا خبره کړی دا چې ان الاولى في مثال المحكم قوله چې په محکم کې دا مثال جندا ذکر کړی شي الجهاد ماجن الى يوم القيامه لانه من باب الاحكام ولم يحتمل النسخ او احتمال النسخ من الذي ولي لما فيه من توقيد او تغيير تعبير ثبت نسن زګه چې پدې کې دا الى يوم القيامه ټکه چې کنه دا تعبیر دی او راوړل شوی د دې لپاره دی چې د قیامت ورځ نه دا پکې شامل شي د قیامت ورځ پورې به جهاد جاری وي پوه شوي کنه پوه شوي نو دا ظاهر نظم مفسر محکم لپاره مثالونه اوس په دې کې بل یو خبره را او ان شاء الله سبب یې وایو چې را د دې با تفاوت په یو بل سره څنګه ته وایي چې دا په دې کې مونږ لګي دا لکه چې محکم دی نو پای کې مفسر همي پای کې بنس همي ظاهر به پکې همي چې مفسر دی نس به پکې همي ظاهر به پکې همي چې نس دی نو ظاهر همي نو لکه فرق بسکه نو فرق به ان شاء الله دی چې تعارض په وخت به فرق راځي او یې مثالونه ولې لپاره پوه شوي پاړو شابه